اطاعت کې ګورا چې بل څوک شریک نه کې متای اصلي به الله وي تا څلور خدایان جوړ کړل و دې چې یو کتاب الله یعنی صد الله منما بل دی چې رسول الله سنت بل ور سره بخاری او مسلم ابو داود دې منل یا حکم به صرف د یو الله چلیږي حکم د اجماع نه چلیږي حکم د قیاس نه چلیږي حکم د سنت نه چلیږي حکم د رسول نه چلیږي ان الحكم الا لله حکم بد بل چانوي مگر صرف بد چاوي ولا يشرك في حكمه احد الله فرمای نه به شریک کوي په حکم کې ما سره بل څوک ولا يشرك في حكمه احد هیڅوک به ما سره شریک نه وي نه به رسول شریک وي نه به بخاری شریک وي نه به مسلم شریک وي دا الوهیت چې ورته توي دا چې څنګه په دې روایت رد ده دا سه دی په قران عمره دوکه چې الله فرمای چې لا يشفع عنده الا باذنه د الا باذنه باندې ردو کې چې د استثناء ته ضرورت سو چې صرف د الله اختیار دی نو الا باذنه سمانا ده ځکه په اذن د الله خو هغه سکیږي چې د نه منلو ګوره د مړو ژوند کول د نه منلو خبره وا خو چې کله باذن الله شنو سیدنا عیسی علیه السلام فرمایي واحيي الموتى باذن الله ز ژوند کوم مړو لره د الله په حکم نو چې کله د قیامت په ورځ څوک چول نشي کولی صرف الله سبحانه وتعالی له اختیار دی نو په الا باذنه سره داسې استثناء ولیکې چې په هغې د نبي نه هم د ستا د فرویزي اصولو مطابق الہ جوړېدی شي او یو ځای بار بار چې قرآن وایي د قیامت په ورځ به حالات سختي خبرې به نه کشي کولی لا يتكلمون نو بیاوی الا من اذن له الرحمن مگر چاله چې الله اختیار ورکی اجازت ورکی سوال دا دی چې الوهیت بس صرف د یو الله وی مالک یوم الدین لله الواحد القهار بیا د دې الا استثناء ضرورت څه دی ولی په رب العالمین الوهیت او داغی قواعد کلیه کمزور کې په شفاعت باذن الله باندې سنه مجبوری دا اعتراض چې څنګه په حدیث کې څوک بتاله س دنیا ورانه کې کدا تا په قران مو کو خود درې ورځې به مولان چغي وې کلیپ به وکړي چې و په قران اعتراض کړل خبره ختم تاسو سره بسلور شپږ ملګری د دیم جوړ شي چې قران کې هم محل نظر زيون شتا پاتې شو دا چې وي انبیا به سا وانخلي د الله توتی دا د زور خبرې او دا د سختۍ خبرې او دا د تکلیف خبرې انبیاء ته منسوب کول دا د قرآنی فهم هم خلاف دی حدیث خو به ایرانی شیعگانو پیداوار شي خو د قرآن د مفاهیم خلاف دی الله فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم نکره ده ولا هم يحزنون د انبیاء بسا بند نه نو تسنګ وجه صاحب وانخلی صاحب داغي کلاوی داغي به يرني او اولیاء الله ویلې ده په نوم نیکان خلق ان شاء الله صحیح العقیده بیا شان د انبیاء هډې رچت ده او چې څوک شان د انبیاء منی یا شفاعت باذن الله منی یا پا باندې عدم الخوف والحزن قول کی دی تک الہ ویل شین دا الہ ورته قرآن ویلے دے کم رد چی دے پا قرآن دے نو دا دے بیا دا پا حدیثو دے نو دا دے دا اللہ پا کتاب باندیم دے لیکن دا خلق عقل پس روان دے عقل پسی ار آغا تفسیر دا قرآنم دی تا مردود دے چی آغا دا عقل خلافی دا خو یو حمل المبالغه په بنیاد خلق وی چې دا منکرین حدیث دی والله العظیم زکټر داوی سره وامه چې فرویزی طبقه دا د قرآن نه منکر طبقه او منکرین قرآن دی دا منکر حدیث لفظ خودی سره انصاف کول دی یا په دې باب کې تفرید کول دی کنینو حق دا دی چې دا خلق منکرین د قرآن دی کم ځکه چې د قرآن تفسیر د عقل خلاف راځي لکه باب المعجزات باب الشفاعت التتغورن فرویزی تفاسیر
دا به د خپل عقل موافق وي. پته لګي چې د خلکو ته نه الله منظور دی نه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم دی، دی ته خپل هغه عقل مسلم دی کم چې شیطان واګي نیولې دی او دی ورپسې روان کړي دي او خطا کړي دي.